ډېرو محترمو مسلمانانو نن د 7 ورځو وظیفه درله در کومه، صرف 7 ورځې، 100 دین. نن د جمعې مبارکه شپه ده. په دې شپه باندې شروع کړئ انشاءالله انشاءالله چې بله هفته راځي د الله تعالی چې خوښه شي د الله تعالی په لوی احسان او ارادې سره به الله جل شانه ستاسو هر قسم مشکل، هر قسم حاجت، هر قسم پریشانی صرف په 7 ورځو کې الله تعالی ختم کړي. الله تعالی محترمو په یو ورځ کې هم حاجت پوره کولی شي، په نیمه ورځ کې هم پوره کولی شي. خو دا کوم چې 7 ورځې تاسو ته ما یادې کړلې، دا زموږ یو غټ عالم امام غزالی رحمت الله علیه، امام غزالی رحمت الله علیه، دا د هغه اذکار دي، د هغوی وظیفه ده. او هغوی فرمایل به علما فرمایي چې دا وظایف ما شروع کړي دي نو زما هر مسله الله تعالی خود به خود سمه کړي، زما هر حاجت الله تعالی د خپل لوی درباره پوره کړی دی. محترمو زمونږ حاجتونه ډېر غټ نه دي، زمونږ حاجتونه واړه واړه حاجتونه دي، خو زمونږ د ګناهونو په وجه باندې زمونږ حاجتونه الله تعالی نه پوره کوي. زمونږ حاجتونه او مشکلات زمونږ د خپل لاسه کار دی، زمونږ د خپل سترګو د لاسه، د خپل غوږونو د لاسه، د خپل ژبې د لاسه، د خپل حرکاتو د لاسه، د خپل اخلاقو د لاسه، د خپل معاملاتو د لاسه موږ نن کړیږو. نن چې موږ ته مشکلات دي زموږ د خپل لاسه دي. ګوره دې کې د الله تعالی څه یعنې دخل نشته چې موږ په الله تعالی باندې تمام دغه ورواړو چې یاله الله تعالی زه لیدلی یم زما حاجت ولې نه پوره کېږي، زما مشکل ولې نه اسانېږي. دا زموږ ګناه ده او دا ګناه زموږ د حقیقت کې او هغه څنګه ده، هغه د ګناهونو نحوست دی، د هر قسم ګناه نحوست دی. نن کو بوډا دی او کو مالدار دی او کو غریب دی او کو جینۍ دی او کو هلک دی، ټول الله تعالی دې معافي وکړي. ډېر کم خلک به وي چې په ګناه کې ککړ نه وي. څوک د سترګو ګناهونه کوي، څوک د غوږونو کوي، څوک د زړه کوي، څوک د یو څیز او څوک د بل څیز ګناهونه کوي. هر مسلمان او خاص کر په بدنظرۍ کې، خاص کر په ګانو بجانو کې زموږ نوجوان نسل ډېر زیات ورډوب دی. الله تعالی دې مو تاسو ته معافي وکړي. محترمو هغه وظایف ته تخیمه چې انشاءالله 7 ورځې وکړئ. نن د جمعې شپه ده، نن د شروع کړئ را روانې جمعې شپې پورې دا وظایف تاسو انشاءالله پابندۍ سره وکړئ. او که خوښ هم شوه نو روزانه انشاءالله کوئ. دا وظایف په دغه ترتیب سره زیر تخیمه انشاءالله چې الله تعالی به دې دنیا هم سم کړي، الله تعالی به د آخرت هم سم کړي، الله تعالی به د قبر هم سم کړي او الله تعالی به د آخرت هم سم کړي. نو که ټول مشکلات سمول غواړئ نو دا وظایف انشاءالله تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. ها د امام غزالی رحمت الله علیه دا 7 وظایف دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو، الله تعالی مو خوشحاله آباد کامیاب او کامران لره. زموږ بیمارۍ هم لږې خرابې دي نو الله تعالی دې موږ ته هم صحت کامله عاجله راکړي. الله دې تاسو ته هم څوک چې بیماران دي، زنانه دي او که نارینه دي، الله تعالی دې ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړي او الله تعالی به ټول حاجتونه پوره کړي. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي چې څوک دا وظایف کوي نو هغه به الله تعالی انشاءالله حامی او ناصر مددګار شي. وظایف موږ د جمعې د شپې نه شروع کړو ځکه دا یو مبارکه شپه ده، یو بهترینه شپه ده. حالانکې دا د یوې هفتې وظایف دي، لیکلي دي هفته اتوار ګل 9 شروع زیارت جمعه، خو موږ یې د جمعې د شپې نه شروع کوو چونکې د جمعې شپه ډېره بهترینه شپه ده، ډېره قبول کړی شوې شپه ده، نو موږ بیا د دې نه شروع کړو. ستاسو که خوښه وي صحیح ده انشاءالله. نو تاسو په دې سکرین باندې ښکارېږي محترمو نن د جمعې شپه ده، جمعرات لیکلی نه، هفته اتوار سموار منګل بود جمعرات، کومه چې دا شنه شان دغه ده. ښه نن د جمعې شپه ده، موږ به په دې ورځ باندې لا اله الا الله الملک الحق المبین 1000 مرتبه ووایو. ها دې سره به زموږ ایمان هم دغه شي برابر شي، ایمان او دې سره الله تعالی موږ مالامال کی. ښه
نن ورځ نه به لا اله الا الله الملک الحق المبین شروع کې زر مرتبه نن اووې. سبا انشاءالله د جمعې مبارکه ورځ ده، نو د سبا د جمعې په ورځ به 100 مرتبه الله 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 دغه پیدې ورته لیکلي دي. تنګي به د الله تعالی ختمه کړي. تنګي چې څه تنګي ستا ده، که د رزق ده، که د کاروبار ده، که د نکاح ده، که د رشتو ده، ټولې به الله تعالی ختمه کړي. بیا بل ورځ د هفتې ورځ ده، خیالي ورځ. خیالي په ورځ باندې به لا اله الا الله لا اله الا الله 100 فیرې به وې، غمونه به د الله تعالی ختم کړي. ورپسې بیا د اتوار په ورځ یا حی یا قیوم 1000 فیرې به وې، روزي د غیب نه به الله تعالی در ورسیخه. او بیا به د ګل په ورځ سموار چې ورته وایي یا حی یا قیوم به بیا وې 1000 مرتبه، روزي به د الله تعالی ډېرې ښه. بیا منګل موږ چې ورته نښې ورځ وایو، نښې په هغې په ورځ باندې به 1000 پېرې درود شریف صلی الله علی النبي و آله وسلم، یا کو داسې وصلی الله علی النبي الامي، یا کو داسې نه شو صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. دا به 1000 پېرې وې. دې سره به د هره بلا به د الله تعالی ټل کړي. هره بلا نن هم په بلاګانو کې اموخته شوي، نن هم په مشکلاتو کې اموخته شوي. دې سره به د ټولې بلاګانې الله تعالی انشاءالله ختمې کړي. ورپسې بیا د شورو ورځ ده، یعنې بت چې ورته وایو مونږ که نه، اسماني شان کلر کې ښکاري بدو. په دې ورځ به مونږ استغفر الله استغفر الله استغفر الله 1000 پېرې وایو ښه. دې سره به انشاءالله د قبر عذاب نه الله تعالی مو تاسو محفوظ کړي. محترمو دا مختصر وظایف دي، دا تاسو به شروع کوئ. الله تعالی به دې له ډېرې زیاتې خوشحالۍ انشاءالله درکړي. 7 ورځې دي او په دې 7 ورځو باندې دغه 7 وظیفې انشاءالله کوئ. الله تعالی والله دغه فایدې درکړي، کومې فایدې چې ما تاسو ته عرض کړي. او محترم الله تعالی دې وکړي انشاءالله کوي به، ځکه الله تعالی فرمایي چې انسان په ما څنګه ګمان کوي هارنګې معامله ورسره کوم. نو زموږ ګمان په الله تعالی باندې ښه دی. انشاءالله الله تعالی به زموږ حاجتونه مشکلات د دې وظایفو سره اسانوي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. مدرسه کولاو شوې ده خاص د الله تعالی د رضا لپاره به ته انشاءالله چې زموږ څومره وس کېږي دعاګانې به کوو، وظایف به کوو. تاسو هم موږ د دعاګانې کوئ، وظایف کوئ چې الله تعالی ستاسو حاجتونه هم پوره کړي، زموږ هم پوره کړي. موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ به تاسو ته یاد ساتو. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.